الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقرؤوا ما تيسر من الآية وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 50 آية في يوم أو في ليلة لم يكتب من الغافلين رواه البغوي في تفسيره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وچتا وسرا درود شریف وای. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. محترم طلباء علماء حاضرین ناظرین سامعین، مسلسلوار د تحقیق المسائل کورس زمونږ شروع دی پاغی کی بفضل الله وحسن توفیقه دو مسائل چې مسله د تبرک باثار الصالحین و مسله د طلاق ثلاثه فی مجلس واحد و اختتام پذیر شوی. نن مونږ په دریمه مسله کې شروع کوو چې هغه مسله د قرأت عند القبر یا د تلاوت فی المقابر مسله ده. مقبره کې د قرآن عظیم الشان تلاوت څه حکم لري؟ نو دا مسله مونږ زیر بحث ګرځو څنګه چې د طلاق ثلاثه په مسله کې د وهابیانو سره سوا د دوه درې دلایلو نه ورو عده او سوا هیڅ نو او هغه هم څه ضعیف او منکر روایات متمسک ګرځولي. نو په دې مسله د قرأت عند القبر چې دا په 2003 کې دا مسله ما تحقیق پی کړو بفضل الله وعونه ما را غونډه کړو په 2003 کې ښه د نن تقریبا 22 کال وړاندې دا مسله مونږ چیړلې و. د پدې مسله کې د وهابیانو سره د اشاعتیانو سره او من حزوهم سره او د نور منکرینو سره سوا د یو روایت نیمنا ورخوا اسم نشتا، بس صرف داوی چې ثابت نه دی او بدعت دی، نور اسم نشتا. مونږ به پدې قرآن عظیم شانم پیش کو، حدیث پاک بم پیش کو، یو نه متعدد حدیث به پیش کو. د سلورو مذهبونو فقه به په جواز کې پیش کو چې په مقبره کې تلاوت
امر مستحب دی، باعث د ثواب دی، مستحب کار دی. پوه شوي په خبره باندې؟ نو مقبره کې د تلاوت مسله د څلورو مذهبونو متفقه او اجماعي مسله ده. او دا مسله د قرأت عند القبر ز تقسیموم 5 مباحث ته. اول مبحث مقبره او ادیره کې د قران عظیم الشان د لوستلو ثبوت د قران کریم نه. اثبات القراءة في المقبرة من الكتاب العظیم چې کتاب الباری کلام الباری جل جلاله دی. قرآن عظیم الشان نه موږ دا ثابت کو چې مقبره کې تلاوت د قران کریم د دې امر باری تعالی فرمایله عام امر دی، خودمر عموم او استغراق باندې مشتمل دی چې مقبره کې تلاوت شي دم پکې داخلي. دویم مبحث اثبات القراءة عند القبر عند المقابر من الاحاديث النبوية على مصدرها الف تحية. د سید الکونین و سید الکائنات رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم دا حدیثونه به مونږ دا ثابت کو چې مقبره کې تلاوت دشته دی او دا پکار دی. دریم مبحث په مقبره کې د قران عظیم الشان د لوستلو ثبوت د صحابه کرامو علیهم الرضوان. اثبات القراءة عند القبر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. صحابه کرامو نے ثابت کو. او څلورم مبحث اثبات القراءة عند القبر باقوال المجتهدين وشارح الحديث والمفسرين. قبر سره د تلاوت اثبات کی مونږ به د ګڼ مجتهدین او اقوال د شارحین او د حدیث او اقوال د مفسرین او اقوال د پیش کو. پنځم مبحث اثبات القراءة عند القبر من کتب المنکرین. د منکرینو د کتابونو نه به هم د قبر په خوا کې د قران عظیم الشان تلاوت د مونږ ثابت کو. پوه شوي په خبره باندې؟ ما درته مخکې وی چې په دې کې د وهابیانو کاکاګانو سره هیڅ هم نشته، سودم ته دې مسله کې مشین دی. ابن قیم استاذ پکې بس صغرا او کبرا د ځان نه جنگي، کله خوا منډه او کله دی خوا منډه. وهابیان خود دې قایل دی وی چې یاره مجاز قرآن او حدیث کې نشته، بس ټول حقیقتونه دي، مجاز پکې د کوم ځای نه راغی. خو چې کله اودسونه بند شي بیا مجاز ته من داخلي ښه. ابن قیم استاذ چې دلته ګیر شوی دی کتاب الروح کې چې یو حدیث نقل کوي او د هغې نه قرأت عند القبر ثابتېږي او بلار ترې نه ورکه ده، نو بیا حقیقت په ځای مجاز پسې ورمنډه کړي دي او 15 توجیحات یې کړي دي. شیخ ادول سواتی ته چې ما زنګ وهلی او رنګ مې کړی و چې فما ربحت تجارتهم څه معنا وی ګټه ونکه تجارت د دي، نو مېل دا خو ربحت فعل دی او تجارتوی فاعل دی او نسبت د ربح تجارت ته وشو. دا ګټه تجارت کوي که صاحب التجارت کوي؟ نه دا خو مجاز دی کنه.
مل تاسو خو مجاز نه منئ کنه. یو دا یو مسله دا چې مجاز شته او که نشته، ملوس پکې مسلې راووتې. نبي کله وی چې تا حجت الله ویلې، نو حجت الله داسې په درس نظامی کې داخله چې تا حجت الله ویلې. خبره باندې پوښ نو چې کله ودسونه بن شي نو بیا مجاز ته ټوپونه وهي، خو اول کې چې راټینګ کې وي مجاز نشته. نور الانوار بتا سویلې والمجاز فی القرآن کثیر. دروس البلاغه بتا سویلې چې مجاز قرآن کریم کې بلا ډیر دی. متول، مختصر المانی، حسامی دې ټولو دا لیکلي چې مجاز قرآن کریم کې بلا ډیر دی. موږ مجاز منو، خو لیکن دا وایو چې متا امکن العمل بالحقیقه سقط المجاز. مرحوم شاه صاحب د خدای وبخي وی چې عمل په حقیقت ممکنی وی مجاز تم ساقطوا وی اتومیټک ساقطیږي. سقط المجازو خپل ساقطیږي. پوښ په خبره نو دی مسله کې هم دې سره بل څوک نشته، بس د ابن قیم دا کلک، د ابن تیمیه دا کلک شاګرد چې کلک په ولاړ دی، په استاد خلک ودرېږي. موږ هم په خپل استاد صاحب کلک ولاړ یو، خو په باطل او چې کوم ځای استاد سهو شوي یا د هغه تفردي نو هلته خو پې نه ودرېږي که نه. نو د ابن تیمیه لکه دومره کلکه نیولې ده چې هلکه وبیا باسې تې نه دومره کلکه خو یې مه نیسه که نه. باجزي کې خدا نرمول هم پکاري که نه، چې اوس هغه په باطله دی او ټکې دلیل ورسره یو مسله کې نه، او تا بیا هم کلک دلکې نیولې او د ځان نه ورته دلایل ویراوې، نو دا خو ټیک کار نه دی که نه. نو دا مسله مونږه تقسیم ګرځو څو مباحثو ته؟ 5 مباحثو ته. اول مبحث مقبره کې د قرآن کریم د لوستلو ثبوت د قرآن مجید فرقان حمید نه اولی کئی ځان سره سورت مزمل پارا نمبر 29 آیت نمبر 20. علماء در کې ناستی، مدرسین او فضلا او فارغین او طلبان په ګڼ تعداد ناسي. ایو نقطه درته ښیم، دې ته سوچ وکړئ، مخکې به زمونږ د خولې نه هم دا ډېر وته. آیات نمبر 20 غلط ده، خو جمع شو. آیت نمبر 20 آیت پوښي په دې نقطه باندې. سورہ مزمل پارا نمبر 29 آیت نمبر 20. خداوند متعال جل جلاله فرمائی فقرؤوا ما تیسر منه، پس للی تاسی اغا چی آسان وی تاسی تا دا قرآن کریم نا اغا للیا. فقرؤوا دا مرسیغه دا و کنه دا او سقیت پکشتا دی مطلق راغلی دا ورسیدلی کنه. نو امر راغله په قرات د قران کریم، نو قرات د قران کریم مامور به دی، امر پېښوي دی او قید وغیرہ پکې نشته دی. دا قید ورکې نشته چې صلات کې لولا خو خارج الصلات ملولا، دا قید ورکې نشته چې مسجد کې لولا خو کور یا مقبره کې ملولا، بلکې هر ځای چې د قران کریم تلاوت شي د شروط موافقین او فقرؤ باندې به عمل راځي، امتصال د امر الباری بکی. او کچاته مقبره کې تلاوت خارجولو جنا فقرؤ صيغه د امر ده او عام امر دی او استغراق دی پکې، خدا مقبره کې تلاوت دته نه خارج دی، دې ته شامل نه دی دا فقرؤ. نو که څوک مقبره کې تلاوت نه خارجي دلیل باغه پیش کیا، د قرآن بل آیت به پیش کوي چې فقرؤ ما تيسر من القرآن یا منه الا فی المقبره یا الا عند القبر، دا به پیش کوي. من خو امر مطلق پیش کو، المطلق یجری علی اطلاقه. اوس چې څوک په دې مطلق کې تخصیصات کوي نو مخصص به پیش کوي کنه به پیش کوي. مقبره چې ته خاص کې چې فقرؤ امر مقبری ته شامل نه دی، مخصص پیش کا.
او فقرو خو قرآن دی کنه او قطعی شی دی کنه. او قید لګول کتاب الله کې حسامی لیکلی قسم د نسخ دی، خبر واحد سرم بګی قید نشي لګولې. نسخه مساوات غواړي یا افضلیت غواړي. قرآن کریم قانون ذکر کړي ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها، ناسخ بد منسوخ نه افضلی فوق بیتنا او مثلها یا لا اقل برابر بی مساوات غواړي. قرآن قطعی خبر واحد ظنی، خبر واحد سرم بگی قید نشی لگولی و تا سر مووی چی خبر واحد نشتا فقط دا ثابت ندی و بدعت دی و دا نشتا دی. دا خود دلیل ندی مڑا کم سٹیشن امرانی ولی دی خودی خبر وائی. نو فقرو صیغه د امر و راغلی د مطلق ته چې پکې قید لګیو د مقبري تخصیص تنکې مخصص پیش کا دلیل شرعي پیش کا. قید قسم د نسخ دی، مساوات د ناسخ د منسوخ په درمیان کې پکار دی. دسې دلیل قطعی پیش کا، قطعی ثبوت، قطعی دلالت چې ستا دا ور باندې څه شي ثابت او مبرهن نشي پیش کولی. ها یو اعتراض دی کوي، اعتراض دا کی داوم خاصه دو دلیل په عام وایي. داوم خاصه دا د قبر سره تلاوت ثابتوي، دا مداوه ده. دلیل په عام وایي، مطابقت د دعوی او د دلیل درمیان کې نشته. جواب وتدا ورکه چې استاسو پنځ د کتاب الله سو قسمونه دي، بس صرف دا یو قسم دی چې خاص د کتاب الله دلیل دی کنه نور لس نور مشته. عند انتفاء الخاص، کله چې خاص دلیل منتفی یستدل بالعام. د حسامی شروع وګوره. عند انتفاء الخاص یستدل بالعام، چرته چې خاص دلیل نه پام استدلال کولای شي توسل ویني دی ویل. ستا پنځ طرف د کتاب الله بس یو خاص د کتاب الله دلیل له عام د کتاب الله ولې ته دلیل نه غني. ستا پنځ عام د کتاب الله دلیل نه دی. هدایت دی ویلې هدایت زه پځې وی ما الکانو تویلمو للعمومات 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 دا وخاصک دی استدلال عموماتونه کوي. تا به هدایت نه دی ویل پوه شوي بچي. دا اول مبحث و پاسانه کې را ختم شو. الہ وی قرآن کریم لولا کم چې تا تاسانی که قل هو در تاسانی که سوره فاتحه در تاسانی مانځه کېم لولا مانځنه بهاریم لولا کور کېم لولا مقبره کېم لولا. اوس که څوک وی چې نه د مقبرې تلاوت د دینه بار دی، کور تم دا شامل دی، مونځ تم شامل دی، خود مقبرې ته نه بهر دی، نو مخصص به دې پیش کوي چې چا ته بهر کړی، خدای ته بهر کړی، رسول الله مبارک ته بهر کړی، کم صحابي ته بهر کړی، اسی ته بهر دی، چا ویل چې بهر دی. پښتو باندې پوه شوي. په 2013 کې زه عمرې ته تللی وم او ما په جنت البقی شریف کې تلاوت کو. یو کونړی راغی او سر رومال یې په سر کړی و. اوس عربي کې ما ته وی چې یا شیخ یا شیخ هذه بدعه، دا تلاوت کې دا خو بدعت دی. زه خو پوه شوم چې دا لیس بعربیین دی کونړي اوس تکلم بالعربي کوي. نو ما ورته چې لیست ببدعه بل هي ثابته من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما توجه فما دليلك؟ من دليل كتاب الله. قال الله عز وجل في سورة مزمل فقروا ما تيسر منه. فقروا صيغة أمر وهي مطلقة شاملة لتلاوة القرآن في الصلاة وفي البيت وفي المقبرة. ما توجه ثم اقرأ في بيت الخلاء أيضا من الله. هناك نص آخر قال الله عز وجل لا تحلوا شعائر الله. وقراءة القرآن في بيت الخلاء سوء العدب مع كتاب الله. هل تبل نص موجود دی بیت الخلاء کې ځکه نه لولم چې ته هغې ته بیا شامل دی. هلته خدای وایي چې زما د شاعرو بې حرمتي ځان ته مه حلالوئ. هلته د قرآن بې حرمتي د بل نص موجود دی. عوام هم ډېر راجمع شوي، مولانا صاحب سړی دی ګیر کړی دی پښتانو وي ټیټ بس د چې وکتل چې دا خو اوس خرابېږم او سړی مولا باندې وړېدلی یم، نو بس ټیلیو د کې شروع کړي بدعتیانو، پیر پرستو، فلانیانو.
نو ما ورته خاندل مې دیزي کې تاسو چې سوای ویلې شي زور لري او که په دلایلو خبرې کې ته کې خیر دی بل مولا صاحب دې کوي خبرې وکړو خبرې کوو کنه دا څه خبره ده عربي کې اردو کې پښتو کې یې پښتون به پښتو کې بدره دي شروع کی نو دی قرآن سره بل زنی ښه ثابت نه دی ثابت نه دی چا کړي ثابت برته دومره ثابت کم جستړې بده کم دا مثلا 15 کلیپو کې نه ختمي کې دومره وګړه مسله ده شهید شیخ صاحب له رحمت بم کړي نور علماء بم کړي علماء تر شتور نه لاهه دو جدا زما استدلالات هم جدا دي زما کم داغي چې اعتراضات دي هغه تاسو غي تشریحات نه بغده استاد سے مبارک علی رحمت مو ګوري زموږ دا مسله مو ګوري دا نه چې زه هغه نه بیانوم نه دا هر چا خپل طرزي بس ازمون شیخ الکل فی الکل دا ټول داغه برکات دی موږ سيو زموږ علم بس یو زموږ بیان بس داغه د خلق خدای د دې مسلو بیان ته پیدا کړي و داغه انتخاب الله د دې مسلو بیان ته کړي خدا مونږ چې یو دا خداغه په برکت او داغه خوروا کې چوککول کولګي ای پوش خدار چې خپل طرز و زما طرز جدا دی او چې حلف په درته خورم چې والله بالله ثم تلا ک تشریحات ندی کمره کې ما سره بئی پرون می پکار ور پسیو ګرځیدم نو چاته می توفه کی ورګړې ما ته دی کتابخانی والا سیبرا کومه بل چاته ورګ او نو نه می هغه نه دا مسله جوړه کړو نه می هغه لیدلې دا په 2003 کې دا مسله ما د تحقیق کړو بس زما علم کې بنی کن نو سمې وې درته د دویم مبحث په تلاوت د قران کریم په مقبره کې د حدیثو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه علی مصدرها الفلف التحیه پدې کې مونږ اول استدلال د عموماتو نه کوخه عمومات د حدیث پیش کوو بیا غا حدیث وروړو چاغین صراحتا یا التزاما تلاوت یا قرات عند القبر ثابتيږي مولانا صاحب ته کوم زین راغله کاپی دینه دراوړي څه تر راغله ها ناول حدیث پدې کې ځان سره ولیکي تفسیری بغوی سلورم جل سلور سو یو لسمه صفحه کې ذکر دی تفسیر معلم التنزیل سلورم جل صفحه سلور سو یو لسمه صفحه پوش عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 50 آیتنا مبارک فرمایي چې 50 آیتونه ولستل فی یوم او فی لیلتنا پورز یا پشپکی لم یکتب من الغافلین د غافلینو په رجستر کې بد د نوم نشي لیکل کېدلې الکه دا ورکشته چې الله فی مقبره کې بینللی عمومات دي کنه دي مقبري ته چې سړی زی د دوه وختو نه سیوات لیشي یا ورځ یا بشپي او حدیث کې دواړه راغله ولکه تاسو پوښوي کنه دواړه پکې راغله چا چې ولست 50 آیتونه د ورځې یا د شپې اوس دا ورکشته چې مقبره کې نه قبر سره نه دا خو نشته کنه خو هغه ته ثابتېږي کنه عمومات دي کنه دي او خاصم را روان دی ول خو مونږ عموماتم درې غنو د کتاب الله عامم منو خاصم منو مشترکم منو مؤولم منو مجملم منو مفسرم منو محکمم منو د کتاب الله شل په شل اقسام مونږ منو مطلق مقید دا ټول منو مبارک فرمای ومن قرأ 100 آیه كتب من القانتين او کچا اصل آیتونه تلاوت کې شپه او ورځ کې سباق نبور کې دا قید لګیش په ورځ مکه سباق کې ذکر وکنه نو دی به ولي کله شي عند الله من القانتين من المطيعين اطاعت کوونکو د الله العالمین جل جلاله
هلکه دا ورکشته چې مقبره کې مراد نه دی. زمړه که یو محدث پیدا ویلی محدث پیش کیوی ده. ومن قرأ 200 آیتا لم یحاجه القرآن یوم القیامه. کچا ورځ او شپه کې 200 آیتونه تلاوت کړل دا ورکی نشته چې مقبره کې نه. مقبره کې تلاوت کا، کور کې تلاوت کا، لاره کې تلاوت کا، اجره کې تلاوت کا، مانځه کې تلاوت کا. مانځه کې ثواب یا زیاتیږي. یو لفظ تلاوت کا پسل ثواب ملاویږي، که پناسته وی 50 ملاویږي، که مانځه نه بهر وی نو بیا یو پلس ملاویږي. خبره باندې پوښ. نو کچا 200 آیاتونه تلاوت کړل قرآن کریم به د سره محاجات او جګړه نه کوي، شکایت به په الله دربار کې نه کوي. بیا ومن قرأ 500 آیه کچا 500 آیاتونه تلاوت کو ورځ او شپه کې، مقبره کې تلاوت کا، کور کې تلاوت کا، هر ځای کې تلاوت کړه، کتب له قنطار من الاجر. یو قنطار د احد د غر عمر اجر ورته ملامه کې اولی کلیش. تاسې پوښوي په خبره باندې کنه. نو په دې حدیث شریف کې د قرآن کریم تلاوت ته ترغیب ورکړی شوی کنه نه ورکړی شوی. مقصود تینا څه دی؟ ترغیب الی تلاوت الکتاب الله العظیم. نو پابندي ورکشته چې دا تلاوت به خامخا جمعات کې یا به خامخا کور کې نشته ورکی. الفاظ د حدیث عام دي چې په هر ځای کې د قرآن شریف تلاوت د شروط موافق وشو نو دغه وعده چې په دې حدیث کې شوی ده الہ العالمین به د خپل حبیب د وینا مطابق ثواب د قاری او لستون کې تسکي د ورکې ان شاء الله الرحمن. یاره کچرته مقبره کې تلاوت د قرآن کریم منوي نو مفتی ثقلین او مفتی جهان رسول الله مبارک به فرمایلی وي چې ګورې دغه اجرونه جزې وعده کوم دا د هغې تلاوت باره کې کوم چې د مقبرې نه خارج وشي. مقبره کې ګورې دا ثوابونه نشته. چې دا وضاحت هغو نه کو او عام الفاظ یې ووي او د مقبرې تلاوت تم شامل پرېښودل. اوس یو بل مشروط کلکلاشه راپازي او هغه وایي چې نه د مقبرې تلاوت نه مراد نه دی. نو خو چا ویلي دي؟ صحابو کې چا ویلي دي؟ تابعینو کې چا ویلي دي؟ تبع تابعینو کې چا ویلي دي؟ شارحینو د حدیثو کې چا ویلي دي؟ یو ماهر په باب د حدیثو کې راته پیش کاغه ویلي دي؟ چام نه دی ویلو. تی وینه وی نادر شاه مولوی صاحب د خدای وبخي وی ته د کمې ګډې زوی چې تی وای زه وام وی ته څوک چې تی وای. پوه شو په خبره. دویم حدیث ځان سره ولیکئ. روایت د ترمذی دی الاتقان فی علوم القرآن والجلد 255 صفحه کې ذکر دی. الاتقان فی علوم القرآن اول جلد 255 صفحه د علامه جلال الدین السیوطی رحمه الله. راوی عبداللہ بن مسعود دی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمائی سید الکائنات او سید الکونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی من قرأ حرفا من کتاب اللہ کچا د رب ذوالجلال د کتابنا یو حرف تلاوت کو فلهو به حسنۃ ندتا په تلاوت دغه یو حرف با یو نیکی ملاویږي والحسنۃ بعشر امثالها خدای تعالی یو نیکی په لس ورته قبلې لس ثوابونه په وته ورکي. الکه دا خو په ګرا نه کنه چې من قرأ حرفا من کتاب الله فی غیر المقبره مقبرین غیر دا په ګرا غلل. ګوره دې حدیث کې سید الکائنات ترغیب ورکړی دی د قرآن کریم تلاوت ته او اس پابندي پکې نه د ذکر کړي. نو بل څوک دی چې دی راپسې د رسول الله مبارک د عام الفاظو کې کېدونو پابندیانې او پولې ورکړي چې نه دلته مراد نه دی او دلته به نه کې ولته به کې. هلکه تاسې پوه شوئ. او دا قسم روایات دنیا شي دي نو موږ چې عمومات پیش کوو. د قرآن کریم د
تلاوت طرف ته ترغیب په څومره حدیثو کې ورکړی شوی، خو زه بس دا 2 کافي. دریم حدیث مبارک ځان سره ولیکئ ښه. روایت د ترمذی دی، امام ترمذی تحسینم کړي، حسنه حسن ګرځولې. مشکات غټ مشکات چروالی 187 صفحه کې دا حدیث شریف ذکر دی. مشکات شریف 187 صفحه. شرح الصدور د علامه سیوطی 1 صفحه 7 لیکي 1 صفحه. راوی د دې عبد الله بن عباس ته رضی الله تعالی عنهما. قال ضرب بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه ولا قبر يا خباءه ولا قبرنا. د مبارک علیہ السلام بعضی صحابه کرام خپل خیمه په یو قبر ادرولا. خیمه سفر کې خیمه ځان سره مسافر اخلي کنه، حالت د سفر او په یو ځای کې خیمه ودروله. وهو لا يحسب انه قبرنا، دا ګمان نو چې دلته به قبري. ځکه د عربو سرزمین ریګستان دی، هوا چې راشي نو داسې شګې وړي، شګې په هوا کړي، غټ غټ قبرونه په شګو کې بیا پټ شي. دغه ځای کې شګه راغلی و، بس قبر پټ. ته ته پته نه وه چې قبر دی، هغه قبر د قبر د پاسه خیمه لګولې وه. وإذا فيه انسان، اچانک په دې قبر کې زاده مفاجات ده. په دې قبر کې دنه یو انسان صحابي وفات شو. یقرأ سورة الملک، مقبره کې وی تلاوت ثابت نه دی. خطا یادې قبر یادې بالکل ثابت نه دی. دا قبر مقبره کې که مقبره کې نه، دا خو د ترمذی روایت دی، پستر ګډون شي لیوانه. وإذا فيه انسان، دی قبر کې انسان یقرأ سورة الملک، د سورة ملک تلاوت کولو. حتی ختمها، تر دې چې A to Z اول تا آخر، اول نه تر اخره سورة ملک ټوله ختم کو. فاتن نبی صلی الله علیه وسلم، دغه صحابي چې په دې قبر خیمه درولې وا، پته وته نه وا چې دلته قبر دی، او قبر کې دنه د سړی نه د سورة ملک پوره تلاوت وریدو. دی راغو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته، فاخبره مبارک خبر کو چې قربان په سفروم، یو ځکه مې خیمه درولو، ما ته پته نه و چې دلته به قبري، خپلته چرته قبر او د ځمکې نه مې د سورة ملک تلاوت आवाज اوریدو. مقبره کې تلاوت ثابت شو که ثابت نشو؟ او کدی وینه چې دا ژوندۍ کوي او د عیسی علیه ثواب، نو د ژوندۍ تلاوت سره ورانی هم درته ثابت و خیر دی. اول لسالبه کلیه خو چې مقبره کې تلاوت ثابت نه دی، بالکل ثابت نه دی. چې ما سالبه کلیه در کاذب ثابت کو، در منقوزه میکا، اوس پکې چاندې اچو کې دونه لګونه نه د ژوندۍ چې دا ژوندۍ ورزي، او چې دا سپاری وړي مړه دا یو شی درته خیمه غوډز نمخ کې ممر صبر وکوي. ولکه پوه شوي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، مبارک ورته وی، هي المنجیه هي المانعه تنجيه من عذاب القبر. دغه سورت ملک منجی دی، نجات ورکوونکی دی، منکوونکی دی عذاب د قبر لرا، او خپل قاری لرا د عذاب د قبر نه نجات او پناه ورکوي. تاسې پوه شوئ په خبره باندې کنه. دې حدیث شریف نه یو څو فوایدم راوځي. اوله فایده ده، دینه معلومه شوه چې مقبره کې د قرآن کریم تلاوت منع نه دی. دې صحابي چې د قبر د دننه نه د قرآن کریم تلاوت اوریدو، دا قبر هم مقبره کې و. دا د دې خبرې دلیل دی چې مقبره کې د قرآن کریم تلاوت شوی دی او ثابت دی او جایز دی. که څوک وایي ثابت نه دی، نو دا ډېر لوی جاهل دی، ترمذي شریف نه خبر نه دی. او دا تلاوت چې په دغه وخت کې صحابه کم شخص په دې قبر کې دننه کولو، نو دا چرته صحابي وفات شوی حافظ د قرآن و. پته ولګېده چې مقبره کې تلاوت د صحابو نه ثابت دی، صحابو کړی دی،
صحابه اوریدل هم دي. دا اوله فائده. دویمه فائده د حدیث ندارو وتلا چې بعضی وفات شد 10,000 هغوی بعد الوفات د خپل وفات نه بعدم په قبرونو کې بعضی اعمال ذوقن دا کوي، لکه حیات الانبیاء مسله ان شاء الله تفصیلی چیړو کو وختو د فیض الباری حواله به درکم چې د انبیاء حجونه او د انبیاء منځونه او د ډیرو خلکو تلاوتونه د بعد الوفات ثابت کړي دي. پوش درېمه فائدہ دارو وتله چې سورۃ ملک کې څوک لولي نو دا منجی دی ناجی دی د قبر د عذاب نه بدتا امن وي، دته به د قبر عذاب نی خدای تعالی به محفوظ ساتي. تفسیر روح المانی یو کم دیرشم جل په سورۃ ملک فضایل باندې وګورئ. وی رسول الله مبارک سورۃ ملک نه په حضر کې پریخه، نه په سفر کې پریخه، نه په صحت کې پریخه، نه په مرض کې پریخه. هر شپه به د مبارک د سورۃ ملک تلاوت کوو. ورسېدلې اوس یو شپه نه کوي. بعضې عوام اهل سنت هغې صرف د جمعې په شپه کوي. دا څوک چې یو شپه نه کوي دا خو ډېر بد دي که نه. نو دی را پاسې د جمعې په شپې تلاوت دا بدعت دی. لکه داسې مثال دی چې مونځ 15 وخته فرض راغلی، یو سړی 4 وخته نه کوي، یو وخت کوي، او یو کمقل ورپسې نښتی وي چې دا 4 نه کوي دا یو مکو، پوره کافر کوي. د پوره کافر ته مو جوړو، خواري پې وکړه، 4 وخت منځونو ته هم جوړ که. تبارک الذی تلاوت هر شپه راغلی، خو که چاره شپه نه کولو د جمعې په شپه کولو خو زه څه ناسه خو ښه دی که نه، بس مې چېړه خواري پې وکړه، دې ته جوړ که چې هره شپه تلاوت شروع کړي. او دا څوک چې یو شپه هم نه کوي دا خو پوره بېلمازه دي. مثال یې دغه کس دی چې هغه د جمعې مونځ هم نه کوي، د اخترونه هم نه کوي، چې بیخي بېلمازه ګرځي را ګرځي، د خدای غټ مجرم چې وي. تفسیر روح المانی لیکلی چې د مدینې منورې صحابو په خپل وړو وړو ماشومان هم سورۃ ملک یاد کړي. نبی علیہ السلام یې د سورۃ ملک د تلاوت ترغیب ورکه، حتی چې د مدینې منورې وړو وړو ماشومان هم تبارک الذی یادې کړي وي. دا به یادوئ ښه. پخوا د ملایان هم ډېر خو د جومات استادان وړو ته به شپږ کلمې او امنت بالله او د مانځه سبقونه او جنازې منځونه دا ښودل. اوس تر غټې دورې ورسېږي چې ورته شپږمه کلمه ووایه، حیران دریان ګوري چې څه ووایم. تاسو کې شپږ کلمې چا چاته ورځي؟ دا اوس په دې 50 کسانو کې 4 لاس اوچت کړو، دا نور د وړو سبق نه غي. دا اوږد ته وګوره څومره اوږد دی، دله شپږ کلمې دی اوچت دی کو ښه. او څلورم فایده ترې نه دا راووته چې کرامت بعد الوفات دا شته. دا د دې صحابي کرامت بعد الوفات. څلورم حدیث شریف ځان سره ولیکئ. څلورم حدیث شرح الصدور د سیوطي ذکر کړی 83 صفحه. شرح الصدور د سیوطي ذکر کړی صفحه 83. تفسیر روح البیان ذکر کړي او نور کتب هم ذکر کړي. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارک علیہ السلام فرمائی من قرأ القرآن ثم مات قبل يستظهره. یو سړی قرآن کریم لولي د استاد نه او د طالبې کې مړ شي، یاد کړي نی او وفات شي. اتاه ملکن رازی دی مړی تا دی طالب تا په قبر کې فرشتہ يعلمه فی قبره، دا باقی قرآن کریم د تخی په قبر کې دننا ویلقى الله قیامت کې چې دا مړی خدای سره ملاقات کوي. وقد استظهره پورا قرآن کریم به یادی د قاریانو د علماء په صف کې به ودرېږي. داسې پس سبحان الله مو ویلنو سموچته وای.
دیگه مقبره کې د قران کریم تلاوت مکو تړون دیګه مقبره خو د قران کریم مدرسه ده لاندې پکې فرشتي ډیر مړو ته لګیا دي قران کریم ورته خي دا کتابونه لوستي نه دی لیونی چا درته ویلې چې مقبره کې د قران کریم تلاوت منه دي مقبره خو مدرسه ده الکه زوایم کلام سیوطی حدیث د ابو سعید خدری مرفوعا ذکر کړي خو مرفوعا حدیث ذکر کړي زه خو ناقلم ترجمانم دا خلک ګوره خارجي مطالعه نه لري ښه د مدرسو څومره مدرسین مولیان دي الا ماشاءالله بعضې بداسي چې خارجي مطالعه ولري کتابونه وګوري نور دا خواران بس دی فنونو ته کار ویلي بس دی کې ځان زاړه منطقو کې او دی صرف کې او دی نحو کې او فلسفه کې بس پدې کې ځان خزاړه کې چې بیا ته نه تاسو کې نو غاړ شیخ الحدیث وینه دا ثابت نه دي نو تا بار کتلی سړي یاره تا بار کتلی سړي تا خو دې منطقو کې ګیره شریف سپینه کا نو دا مسلې خو بار دنیا کتابونه دي کنه هغه کتل غواړي کنه الحمدلله موږ د طالبې د دور نه د کتب کتل او سیم ګورو سترګونم د وخت کې دی ما درته ویل دا 3 کال وړاندې 3 چوک یو ویش جوړی یو ویش کال وړاندې دا مسله دغه د ما ځان تر غونډه کړو لیکلو تحقیق به کړی دی نو دی حدیث شریف نه 3 فواید دا ثابت اوله فائدہ مقبره کې تلاوت بدعت نه دی بلکې ثابت من الملائکه دی چاوی چې بدعت دی دغه ثابت شو پنځ د حدیث کې د ملائکو نه څوک چې د قران کریم طالب جوړ شي خو ختم یې نه کیو منځ کې وفات شي رسول الله مبارک وی قبر ته ورته فرشتہ راځي دا باقی قران ورته قبر کې فرشتہ خي دا قبر مقبره کې غنه دا چرته د وابیانو په کور کې خو مقبره کې نو دی مقبره کې تلاوت نشته مقبره کې مدرسه درته موږ ثابتو ته تلاوت غمړې او دا دویمه فائدہ دا تر وتا چې په قبرونو کې بعض وفات شوه حضرات تلاوتونه کوي ځکه چې فرشتہ ورته تلاوت خي نو دغه هم د سي ګم سوم بنی ناس خو دې به مر سره کوي کنه والکه پوش او درې مدا چې څوک د علم پاسنو په درمیان کې وفات شي د قران طالبي د حدیث طالبي الہ دمرا یو رحیم و مشفق و شفیق ذات دی چې قیامت کې به د علماو په صف کې ودري دا فیدم دی حدیث شریف نه معلومه شو تاسو ډیر مستدلات موږ سر نور عام شتا دا زموږ عام مستدلات خبره باندې پیش چاغینه د قران کریم تلاوت دا ثابتي اوس خاص مستدلات چې د مړي سر ته او خپوته د قران کریم تلاوت د سوره بقره اول او اخر لستل چرته راغلي نو پدې کې موقوف او مرفوع دواړه قسم روایتونه راغلي او بلا شی محدثینو دغه تخریج کړي او صحیح روایت راغلي پوښي په خبره باندې من جمله داغي نزان سرولی کوي حدیث د عبد الله ابن عمر دی رضی الله تعالی عنہما چې هغه په دې مسله کې زمون پنځم حدیث جوړیږي دا روایت ګڼ کتب الحدیث ذکر کړي امام بهقی ذکر کړي شعب الایمان یو لسم جلد یو لسم جلد صفحه 301 بعضی نسخو کې 14 جلد نه اوم جلد 14 صفحه اوم جلد 14 صفحه رقم د حدیث ته 9249 او دا حدیث امام بهقی مرفوعا نقل کړي ښه ته مرفوعا نقل کړي موجم کبیر د طبرانی ذکر کړي شپږم جلد 255 صفحه معجم کبیر د طبرانی ذکر کړي شپږم جلد 255 صفحه تفسیر در منصور کې ذکر دی
الدر المنصور فی التفسیر بالماثور اول جل 65 صفحه، اول جل صفحه نمبر 65. کتاب القرات عند القبور ذکر کړي 2 صفحه، کتاب القرات عند القبور 2 صفحه هغه مرفوع ذکر کړي د امام خلال په حواله سره. علامه ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه ذکر کړي فتح الباری 3 جلد 219 صفحه. ابن حجر اسقلانی ذکر کړي فتح الباری 3 جلد 219 صفحه مرفوعاً ذکر کړي غمخه. صاحب د مشکات ذکر کړي غټ مشکات چراوالی او وخت کې ما سره د مشکات په ډیر جلدونو کې نو یو غټ مشکات به پخوا یو وشکاله وړاندې دا خو واړه واړه اجزار ووتل نو ما د هغې غټ مشکات حواله لیکلي 149 صفحه. کتاب الجنائز باب دفن المیت الفصل الثالث کې ذکر کړی دی. کتاب الجنائز باب دفن المیت الفصل الثالث. او صاحب د مشکات دیزی کې خطا شوی تیروت هم دیخوا څه شوی دی خطا شوی دی. اوی رواه البیهقی فی شعب الایمان وقال والصحیح انه موقوف علی. امام بیهقی وی صحیح دادا چې دا روایت موقوف علی ابن عمر رضی الله تعالی عنہما دی. دا صاحب د مشکات دیزی کې خطا شوی دی. په دې خطا یې نه علی قاری پوه شوی نه شیخ عبدالحق محدث دهلوی پوه شوی، بس صرف تفہیم المسائل کے گوہر الرحمن لیکلی شپږم جلد کې تفہیم المسائل له گوهر الرحمن شپږم جلد 109 صفحه هغه ویلي چې دلته دا صاحب د مشکات تیروته دی ځکه چې امام بیهقی ته ورشي بیهقی شریف ته خبره باندې پوه شوي شعب الایمان د بیهقی ته ورشي نو الته ګورې بیا هغه دا مرفوع ذکر کړی او هغه د یو بل حدیث باره کې د موقف خبره کړې ده او صاحب د مشکات د موقوفوالي خبره دلته راړولې وي دا د خطا شوی دی. علامه سیوطی دې ته مرفوع ویلي ولیکي الآیات البینات فی فضائل الآیات الآیات البینات فی فضائل الآیات د سیوطی 88 صفحه. امام بیهقی په شعب الایمان کې چې دا حدیث نقل کی نبی اوی لم نكتبه الا بهذا الاسناد دا مونږ نه دی لیکلی مگر په دې سند سره فيما اعلم ویغه چې ما ته معلوم دی وقد روینا القراءه المذکوره او مونږ روایت کړی دی ګور اول خدا مرفوعا ذکر کوي مرفوع ذکر کی بیا سوی لم نكتبه الا بهذا الاسناد فيما اعلم خبر ختم شو دا کوئی مرفوع نقل کو. اوس بل خبره کوي صاحب د مشکات ته غلطی دغه زینه لګیدلې ده. علامه بیهقی وی وقد روینا القراءه المذکوره دا قرات چې کوم ذکر شو د مړي سر خپوتا دا مونږ روایت کړی دی فيه پدې کې ان ابن عمر موقوفا علیه دا د عبدالرحمن ابن لجلاج په حدیث کې بتا ترش امام بیهقی دا هغه باره کې وی چې هغه موقوف علی ابن عمر دی د دې باره کې نه وی دا خو امام بیهقی مرفوعا نقل کړي نو صاحب د مشکات په دې کې لږ تیروته او خطا شوی دی. طالبانو پوه شوي دا حواله ورکړې د بیهقی بیهقی ته ورشو بیهقی خدا مرفوعا ذکر کړي هغه د بل حدیث باره کې وی چې دا عبدالرحمن ابن لجلاج پر روایت کې د ابن عمر سے واقعا راځي هغه موقوف علی ابن عمر یاد هغه یاد صاحب د مشکات د دې باره کې ویل دا خو مرفوع حدیث دی او هغه حدیث دا دی خام مرفوعا عن عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای سمعت النبي صلی الله علیه وسلم د مبارک صلی الله علیه وسلم نے اوریدلی دی فرمایل
اذا مات احدکم چې کله ستاسو یو کس وفات شي فلا تحبسوه ډیر می ساروي می بندوي واسرعوا به جلتی پیو کیلا قبره قبر ددتا زر قبر توڑیا وليقرا عند راسه فاتحه البقره باید د مړي سر سره دی فاتحه د بقره او ویل دا ډومبني آیاتونه د سوره بقره ولستلی شي وعند رجليه بخاتمه البقره او د مړي خپو ته د سوره فاتحه اخیری آیاتونه تلاوت کړي شي مرفوع حدیث دی صاحب د مشکات مونږوي تفهیم المسائل کې گوهر الرحمن لیکلی چې خطا شوی او دا دومره علما مونږ پیش کې چې هغه دا مرفوعا ذکر کړي دا مرفوع دی الکه پوښ کنه او کوابیان وی چې زمړه مرفوع صحیح خدا غو ضعیف دی ځکه په سند کې راغلی یحیی ابن عبد الله بابلتی او هغه محدثین ضعیف ګرځولې دا غرنګ دی کې راغله ایوب ابن نهیک اغم ضعیف دی لسان المیزان اول جل 215 صفحه تاسو پوښی کړه داغه جواب دا ورکې ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې فرمایي پدریم جلد 219 صفحه کې هاذا حدیث حسن دا حدیث حسن دی وابیانو توای که ضعف ز تسلیم کم جز ضعیف دی د دې مطابق موجود دی چې هغه حدیث د لجلاج دی ورته مطابق موجود دی درجه د حسن ته بیا مرسیږي او حدیث حسن قابل احتجاجی او دا قسم د حدیث مقبول وي ولکه پوښ حدیث د لجلاج ورته سره مطابق موجود دی اوبه تا ترا شیخ خپل ذکر روان دی او کله کله دی زور لګي وینه دا مرفوع نه دا موقوف دی او ولا حجت فی الموقوفات ولکه تاسو پوښوي کنه موقوف حدیث کو پیژنې کنه هو الخبر الذي وصل الى الصحابي هغه حدیث چې ورسیږي صحابي تو شتاب رضی الله عنه نګوره موقوف حدیث عند الجمهور دا حجت وخا چې صحابي یو قول وکي علی خلاف القياس دا موقوف علی السمعي یعنی د احتمال پکې وی چې شاید د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوریدلې ځان نه دا خبره نه کړي ځکه چې مدرک بالعقل والقياس نه خلاف القياس خبره صحابي وکي نو دا سی موقوف علی السمعي حکم د مرفوع حدیث ته لري الا سنن ځان سره ولیکي الا سنن د ظفر احمد عثماني یو باب لګی چې باب استحباب زیارت القبور عموما و زیارت قبر النبي علیہ الصلوۃ والسلام خصوصا وما يقرأ فيها التوي وهو موقوف في حكم المرفوع ویټیک دا موقوف دی خو په حکم د مرفوع کې دی فإنه غیر مدرک بالرأي ځکه دا مدرک بالرأي نه دی رأي مدرک نه ګرځيږي او د مدرک بالرأي نه ګرځيږي د صحابي د څه قول چې خلاف العقل خلاف القياس غیر مدرک بالرأي دا حکم د حدیث مرفوع لري الو سنن د ظفر احمد عثماني ولکه تاسو پوښوي هغه د لیکلي دي اول راتواله بیا د جلد صفحه وای د غریب سړی مخ کې مې درته ویل دا د اصول مشهوره قاعده د نظام سرول کې نور الانوار 216 صفحه ظفر احمد عثماني څخه کوي هغه تایید کې مونږه پیش کوو نور الانوار نه غټ کتاب شته 216 صفحه کې دا کوم خبره چې د کړي دا نور الانوار هم کړي دا نور الانوار 216 کې وایي تقلید الصحابي واجب تقلید د صحابي دا واجب دی یترک به القياس پدی به قیاس تر کولیش کيو خو قیاس او بل خو قول له صحابي تقلید د صحابي بکی قیاس به ترک او قیاس نه مراد قیاس د تابعین او من بعدهم دی خبره باندې پوښ کنه د بل صحابي قیاس موجودو نو بیا با
د تقلید د صحابي د وجه د بل صحابي قیاس ترک کولی نشي. الصحابه كلهم عدل دي کنه دی لکه دغه احتمال د سما من الرسول پکشتا چې کې دي شغبل دي صحابي سکړي سما من الرسول کړي، بلکې ظاهرا په حق د صحابي کې دی چې د بدا ځان نه دا خبره نه کړي چې دا مدرک بالرأي نه ده، دا بد ځان نه کړي، اگر چې په ظاهر اسناد د غیر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه کړي، ولیکن احتمال د سما من الرسول پکشتا. نور الانوار دا خبرې کړي. حسامی ځان سرول کې 93 صفحه، حسامی 93 صفحه. قال ابو سعید البردعی رحمه الله تقلید الصحابی واجب یترک به القیاس لاحتمال السماع والتوقیف. تقلید د صحابي واجب دی، قیاس به سره متروک ګرځولی شي دغه احتمال د سماع پکشتا کې دي چې دی واقف شوی په دې خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، بل ولفضل اصابتهم فی نفس الرأي، بل د وجه دغه فضیلت د رسیدو د دینه چې هغه نفس الرأي کیم دی اصابت سره مخامخ کیږي. ولی بمشاهده احوال التنزيل، ځکه دی مشاهده د احوال د نزول آیتونو کړي دا غي په وجه او معرفت د اسباب دي ته حاصل له معرفت اسبابه. تاسو پوښوي کنه لګ او کنورم دې مسله کې ډیر شوق لري، ما درته مخ کې و چې اکثر در کې مدرسین او علما نستی، نو حسامی 200 یو کمتیا صفحه دن سره لیکي بیا وګورئ. حسامی 200 یو کمتیا صفحه او 303 صفحه، باقی کې د مراسل د صحابه او د اخبار احادو تفصیلی ذکر بیال ته موجود دی، بیال ته ورشي. ناول خو موږ دا وایو چې دا روایت د ابن عمر صاحب دا مرفوع دی، او کدی دا غدور او یانو د وجه نسکی ته ضعف حکم په لګی. د ابن حجر اسقلانی د فتح الباری حواله می درک در می کا قدر مینک، بل د دې مطابق موجود دی چې حدیث د لجلاج دی ورته مطابق دی، درجه د حسن ته ورسېدو. پوښی په خبره او نور تاییدات موجود دي، لکه امام حافظ عبدالحق اشبیلی المتوفا 1502 هجری د کتاب دی د حافظ عبدالحق اشبیلی کتاب العاقبت ورته وی، کتاب العاقبت صفحه 255 کې حدیث ذکر کړي چې عبد الله ابن عمر صاحب دا حکم فرمایلی و چې زما د قبر سره دی سورۃ البقره ولستلیش، زما د قبر سره دی سورۃ البقره ولستلیش. او د حضرت مولا ابن عبد الرحمن نه هم د دې باحت مروی دی، د مولا ابن عبد الرحمن نه هم د دې اباحت څه دی مروی دی. او دا خبر ابن قیم پر روح کې کړي، کتاب الروح زما مخې ته دغه دی پروت دی، لسمه صفحه ځان سره ولیکئ. او تذکرہ د قرطبی ځان سره ولیکئ 90 صفحه، لسکم سل صفحه. کتاب الروح لسمه صفحه، دارالحدیث تبنشر توزی. او تذکرہ د قرطبی 90 صفحه. وقد ذکران جماعت من السلف، و بیان سوی من سلفیانیو سمانا وی سلف و صالحینو پس روانیو آسی لگیا دی منا چٹی ہوئی دادی دادی چی شیخ الاسلام ابن قیم وتوی او ابن قیم کم در تمان اکتویلی وگنا چرته د الله یو ولی ته مقام د قیومیت ثابت کې چې دا قیوم زمان دی، وی قیوم خو خدای پاک دی، وی دا خو شرک کوي. په تفسیر مظهری لیکلی قیم قیام قیوم شی واحد دی. او په حدیث د بخاری کې راځي اللهم انت قیم السماوات، خدای ته قیم د اسمانونو یې، نو قیم الله دی. او تاسو د مولات ابن قیم وای عیسایان شوي کنه شو د خدای زوی وته وای، شیخ الاسلام ابن قیم نه لیکلی دي، عیسایان دي کنه دی وابیان، خدای ته ضامن ثابت دی. نعوذ بالله من ذلک. څومره بد کنزل خدای ته کوي.
او الله په یو حدیث کې ګیلم کړی دی بنی آدم شتمنی وکذبنی ما ته وی کنزل کو زما تکذیب کړو دا ورته نو پکار الله سخ ګیلمن دی د دې رزلانو نه وی کنزل دا دی چې ما ته د اولاد نسبت کوي اوس دا مولا ګوټه دا استاد سے کم دی دا خدای پسې تړي ابن قیم وته وي فما جوابهم فهو جوابنا جواب ورکو خو ترکی به ورکو دا څه غب خو نه دی زمون قانون کې معافي نشته ښه حساب وکاو خو پنره به کو ټیک ده کنه نو د دې چې ور باندې ناس کوي کنه چې ورته شیخ الاسلام وایي هغه وی فقط ذکر ان جماعت من السلف جماعت سو ته ویلک یو لوی ډلې د سلف هغه نه ذکر شوی دی او سو چې هغه دا وصیت کړو ان یقرأ عند قبورهم وقت الدفن دا کتاب الروح د ابن قیم دی چې د وفات د دفن په ټیم کې زمونږ د قبر په خوا کې دی د قران کریم تلاوتونه وشي ودا د سلف یو جماعت نه ذکر کړي شوی دی نو بیان جزان د سلفیان وای مړه د خلی مر سره خنخ کاری شرم ورته پکار دی د شرم نمړه شي رزیلانو پکم خلص سلفیان ځان ته وای شرم پکار دی اج تاسو ورته خپل بابا وای هغه په کتاب کې لیکلي دي کنه تاسو پوښ قال عبد الحق یشبیلی لیکلي دي المتوفى 502 صفحه يروى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة هغه دا امر کړو چې زما د قبر سره دی د سورې بقره تلاوت وکړي وممن رأى ذلك او څوک چې د دې د اباحت قیل له هغه معل بن عبد الرحمن المحدث رحمه الله دیم په مقبره کې د قران کریم د تلاوت قیل دی کتاب الروح کې ابن قیم ویلی او التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخره کې امام ابو عبد الله امام قرطبی رحمه الله هم ویلی تاسو پوښښ کپوی نشوي زویا لکه تو ورشه غاډي والا خو نه دی راغله فواد وګوره غاډي والا هغه نه راغله دغه کې کوواټ کې خلک دی غي د بخاری شریف ختم کړي 30 سفاره بخاری هغه پیدا کړي دي لکه بس د سیات دیش اجزاو کې ګرځولې دي یلی قاری مرقات کې لیکلي دي سید جمال الدین په حواله ان امه السید اصیل الدین او چې ډیر کړه تمات او زما محبینو ته مشکلات سره وسام نراغه او ما یوصل شل پیری مشکلات پیښ شوي او د هر مشکل په ټیم میں بخاری شریف تلاوت شروع کړ فحصل المرادات وقضي الحاجات مرادونه پوره شوي حاجتونه سر ته رسیدلی حاصل شوي پوښ او بیا وای وذالک ببرکت سید السادات او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د برکت او ځکه وی چې وقد دعا لقارئه او دقت امام بخاری د خپل کتاب لستون کې ته دعاګانې کړې دي نو تیر کال عمل ته د بخاری شریف ختم ورغیدا ختم کیسه کل بیا دي نو حکم چې غټ غټ طالبان دي چې تلاوت کولې شي عبارت صحیح ویلې شي خپل اسونه وطن ماتي ظلم نک نو گاڑی کې سو راځي تمر شامولي سیم دی ور سره جی سیم دی ته یو زیم دات هغه کا او نورش مر دا غړ غړ تیر غون کا نو ولته بلات شو صحیح ده وصل نور په سبا وایو ان شاء الله جمعرات هم دې کور تم تشریف وړي